أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سورة آل عمران دی آیات نمبر 138. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خاوندان، لا تتخذوا تاسو منسی بطانة رازدار من دونکم ما سوا ستاسو لا یعلونکم خبالا، اغوی کمی نکوی پتاسو کی د نقصان، ودو ما عنتم، اغوی غاړي هغه څه چې تاسو په تکلیف کړی، قد بدت البغضاء یقینا ښکار شوې د دشمنی من افواههم د اغوی د خلوت، وما هغه څه تخفي صدورهم چې د دوی سینې پټوي اکبر تر دې هم لوی دي. قد بینا لكم الآیات، یقینا موږ بیان کړي دي تاسو لپاره الآیات آیاتونه، ان کنتم تعقلون، کتاسو د عقل کار اخلي عاقلان یاست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة، د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دادی. په مخکې آیاتو کې الله عزوجل د دې يهودانو او نصاراو بدی بیان چې دا خلک د مسلمانانو سره شدیده دشمنی لري. نو دې آیاتو کې بعض هغه صفات بیانوي چې د دوی د دشمنی علائم او د دوی دشمنی پښکاره کیږي. د دې آیات شان نزول دادی مدینه منوره ته د نبی کریم علیه السلام د هجرت سمخ کې ودی کې صحابه کرام رضی الله عنهم چې انصار صحابه او اوس او خزرج قبیله د ایمان نو راوړي. نو کله چې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته راغلی، نو دا د اوس او د خزرج دواړه قبیلې چې د انصارو قبیلې وې دی ایمان راوړي. لیکن د دوی د پخوا سره د يهودو سره تعلقات و. يهود داسې و لکه د دوی فرعون او دوی داسې و لکه موریدان، ځکه يهودان د مدینه اصلي اوسیدونکي و او اوس او خزرج د انصار دا په حقیقت کې د شام اوسیدونکي. دا د هغه یمن د علاقې څخه چې اسد معارب راونړېدي، د هغه ځای څخه بیا دلته را مهاجر سیو. نو دلته کارګر خلک و بیا آباد سیو، مځکې رانیولې وې، نو د هغې علاقې بلل کېدل. خو دا یهود چې و دا ظاهرا اهل کتاب هم و، ځانو ته په هغه زمانه کې کلک مسلمانان هم ویل. نو دې انصارو د هغوی سره تعلق درلود. کله چې د اوس او خزرج قبیلو دواړو ایمان راوړي، نو دوی د پخوانیو تعلقاتو پر بنیاد د دې یهودو سره تعلقات پالل. نو انفرادي تعلقات یې هم و او د قبیلې او د قوم په حیثیت تعلقات به هم، دا دواړه قسمه تعلقات سره پالل کېده. خدای یهود د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم سره او د هغو خلکو سره چې پر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی، انتهایی شدید دشمنی درلود او ډېر سخت حاسد او خبیث قوم دی. نو دې حاسد او خبیث قوم به د انصار صحابه کرام ته ظاهرا د خپل دشمنی نشکاره کوي، لیکن کوشش به دا کاوه چې د دې صحابه کرامو د خلوت څخه دراز خبرې راوباسي چې تاسو د نبی کریم علیه السلام سره کښېنئ نو څه وایاست، څه پروګرامونه لرئ. انصار صحابه ساده خلک وو، د پخوانیو تعلقاتو په رقم تعلقات سره ساتل او د هغوی سره به ځینې داسې خبرې شریکولې چې هغه د مسلمانانو رازونه ورته افشا کېدل. نو الله عزوجل دغه آیاتونه نازل کړه او مسلمانانو ته تر قیامته پورې د دې شي دعوت ورکړي چې خپل رازدار او دوستان يهود او نصارا مګرځوي. هغوی په تاسو کې د یوې ذریعه کمی نه کوي، یعنی که تاسو ته هر څومره تاوان رسیدي په 100% کې 1% کمی هم نه بخښي. دا
ټول درسي او تاسو سره دومره شدیده دښمنی لري چې تاسو سره د ډېر بغض او عداوت په وجه دې ته نږدې وي چې مړ شي دومره شدیده دښمنی د سره لري نو تاسو یې دوستان مه ګرځوئ دا ستاسو ازلي او ابدي او اساسي دښمنان دا یهود او نصارا دې آیاتو کې الله عزوجل دغه خبيث قوم هغه خبيث اراده او کفري ذهنونه او مسلمانانو ته شودلي او په اخر کې الله مسلمانانو ته وايي ک عقل لري کوم عقل نه درلودلی بیا عقلان واس بیان د يهود سره دوستی کوي تعلق سره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا اے کسانو چې ایمان مراوړي دي یعنی مؤمنانو تاسو ته دا پیغام دي لا تتخذوا تاسو منسي د نور دینونو خلق د نور ادیانو او نور باطل مذاهب خلق منسي بطانه منسي د محبت په معاملې کې په خصوصیت سره دوست منیس من دونکم د خپل څخه بغیر د خپل دوستانو بغیر نو مسلمانانو سماسه او نور بتانه ما ګرځوي ځکه لا یعلونکم اغوی کمن نکی پتاسو کی خبالند نقصان اغوی د وی زری نقصان کستاسو څخه کمیدی لا کمن نکی بتانه دا په پښتو کې یا فارسی ژبه کې د ولی دوست رازدار په معنا باندې او بتانه په حقیقت کې د کالو د غلان د اثر توای چې د سړی د بدن سره مشتی غلان د انګیات هم بتانه وای ځکه چې د کالو او د بدن تر مابین نو بتانه په دې ورته وای چې د انسان د بدن سره مشتی ځکه هر هغه شی چې د بطن خلاف وي هغه ته بیا زهاره وای نو ځکه بطن د دننه حیثیت ویل کیږي او ظاهر بیا د شاه حیثیت ویل کیږي وایي شاغش کاری نو تاسو یو څوک رازدار دوست ولی مگر لسان العرب د بتانه ترجمه لیکلې ده بتانه الرجل صاحب سره بتانه د یو چا بتانه دی توای چې دای د هغه د راز ملګری داخلته فی امره الذي يشاوره فی احواله او هغه چاته وایي چې د په هغه کارو کې چې د ژوندانه سره ارتباط لري په هغه کې د سره مشاور او دخیل وي مفرداتو کې امام راغب اصفهانی هم دغه ترجمه کړی ده نو دغه تبیتانه وایي یعنی تاسو کافران په خپل شخصي معاملات او د مسلمانانو په دننه حالات مخبروي ځکه کتاسو هغه په دې باندې خبر کړه هغه داسې خبيث قوم دی چې پتاسو کې د یوې ذره نقصان کمی هم نه پریږدي یعنی کچيري تاسو تسل فیصد نقصان رسیدي نو دوی دا یو فیصد هم نه جنې کمی بلکې هغه اندازه درسي پتاسو کې د نقصان کمی کوم کې هغه نه دي د نقصان پر رسولو کې چاوي د تاسو سره کمی وکي او یا د نرمي سره وکي نو دا فکر مکوئ اسلام مشتددی تعلیم د اوس څخه نه بلکې څور له 100 کال مخکې را کړی چې تاسو د کامیابی راز پدې کې دي چې کافر ستاسو په شخصي اغراض خبر نشي او کافر سره ته دوستی ولري د کم وخت څخه چې مسلمانانو د کافرانو سره دوستی کړي او یا کافران خپل رازداران ګرځولي د هغه وخت څخه مسلمانان په زوال په اموي خلافت کې خصوصا بیا په عثماني خلافتونو کې د مسلمانانو زوال چې د 1500 کال یا 800 کال مخکې را شروع شوی د دې د ټولو هغه عمده علتو څخه یو علت هغه دغه داسې منشان او داسې خلک کاتبان و په دې ادارو کې د مسلمانانو چې هغه يهودان او یا د غیر عقیده خلک او د هغه په وجه د هغه ملک ټول اسرار خلکو تور استول او په هغه وجه باندې کافرانو په هغه باندې حمله او مسلمانانو نظامونه او د مسلمانانو حکومتونه ټول په دا رقم ونه اوس د بی عقل مسلمانانو دا ذهنونه داسې ګرځېدلي دي چې د يهودیت بغیر د خپل ځان بقا د دې امکان نه وي بلکې دا ذهن ګرځېدلي دي کدا يهودان نه و دا نصرانيان نه و
زه به 2 ورځې ژوند ونه کولی شم، یا به ما خلک وخوري، ځکه نو زه باید یهودو ته لاس ورکړم. نو دا به زما په فکر باندې فقط په خوله باندې مؤمن وي، د زړه د اخلاص خو 1,000 ایمان نشته پکښې، ولې دا علائم د ایمان نه دي، دا د ارتداد او د مرتدیدو علائم دي چې په انسان کې. حضرت عمر رضی الله عنه څخه ابن ابي حاتم را نقل کړی دي، یو چا ورته ویل چې دلته یو غیر مسلم دی او ډیر ښه کاتب دی، ته دی منشکه. عمر رضی الله عنه خو عمر رضی الله عنه الله عز وجل په هغه کې د پیغمبر استعداد دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر، زما څخه وروسته نبی وای عمر رضی الله عنه وای. نو هغه کس ته چې عادت دا خبره وکړه هغه ته فورا وای قد اتخذت اذن بطانه من دون المؤمنین، په دا صورت کې خو تا دی رازدار وګرځاوه د مؤمنانو بغیر، او قرآن د دې منع، ځکه زه د مسلمانانو امیر یم، خلیفه یم، زه به ډېرې داسې فیصلې کوم چې هغه به دی لیکي، دی خو غیر مسلم دی، کافر دی، په دې ټولو مسایلو خبرې شي، په دې ټولو رازونو د مسلمانانو خبرې شي. نو الله تعالی واضح فرمایي چې تاسو کافران دوستان مه ګرځئ. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، تاسو منیسی بطانتن د محبت په معامله کې صاحب خصوصیت یو رازدار مگر زوی من دونکم ما سوا تاسو څخه، یعنی نور خلق تاسو څخه چې مؤمنان نوي هغوی رازدار مگر زوی په خپل معاملاتو کې اعتماد مور باندې کوي، ځکه علت یې دا دی چې لا یعلونکم خبالا، هغوی هیڅ کله کمی نه کوي په تاسو کې، خبالا د نقصان رسولو کمی نه در پکښ کې، بلکې کامله کمی او نقصان په تاسو کې لټوي. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، یوازې دا نه چې هغوی په تاسو کې نقصان ګوري، بلکې ودوا هغوی خوښوي ما هغه عنتم چې تاسو ته تکلیف ورسوي. کافران همیشه په دې فکر کې وي او په دای په زړونو کې وي چې کاش کې تاسو ته یو نقصان ورسیږي، یو تاوان درته ورسي. ودو هغوی په زړه کې هم خوښوي او محبت کوي ما د هغه شي سره عنتم چې تاسو په تکلیف کې واچي، په دنیوي او اخروی تکلیف کې مو واچي. دا يهود دا خوښوي، د اسلام دشمنان په دغه فکر کې دي او تاسو یې دوستان بولي. قد بدت البغضاء من افواههم، دا يهودان خو په غزړو کې به دا دشمنی داسې پټو، په خوله به څه نه وایي، کله به د ډیر حسد او د ډیر دشمنی څخه په خپلم سجنی کوی شي. لکه اوس هم کله د مسلمانانو سره د دشمنی لپاره یا د صلیب جنگ جنې ذکر شي، او یا د مسلمانانو کتاب وسوځي، یا د پیغمبر اهانت وکي، د زړه دشمنی خو داسې ډکه د مسلمانانو سره، د زړه د دشمنی داسې ډک. مسلمانان دوه قسم دي، یو صحیح مسلمانان دي، یو مسلمانان په نامه دي. کافران دغه مسلمانانو سره دشمنی نه لري چې په نامه مسلمانان، ولې هغه خو دې ته معلوم دي چې دا د یو روپی خلک نه، هغه چې د اصلي حیثیت مسلمانان دي د دې دشمنی د هغه سره ډیر. پاتې شو دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اهانت خود د بيدینه مسلمانانو مخ هر وخت کیږي، هغه په دې خوانه بدی. نو دې دغه مسلمانانو د زیرولو د لپاره چې با احساس دي، ایماندار دي، مجاهد مسلمانان دي، دا وی د پاره کله دا دشمنی اشکار شي، یا د الله د پیغمبر تصویرونه چاپ کی، یا د الله کتاب وسوځي، او یا د الله تعالی د دین د شعائر سپکاوي. دا د دې لپاره دی چې دوی خپل دشمنی په زړه کې پټ نه ساتلای، دین اشکار شي. الله فرمایي قد بدت البغضاء، یقینا اشکار شوی د البغضاء دشمنی من افواههم د دې د خلوت څخه، یعنی پزړو کې استاسي سره دومره زیاته دشمنی ده، دومره زیاته دشمنی په زړونو کې استاسو سره ستا چې کله هغه دشمنی په خلوم دي نشکاره شي. قد بدت البغضاء، یقینا اشکاره شوی ده البغضاء دشمنی من افواههم د دوی د خلوت څخه به اختیار د خبرو پر وخت، د خبرو پر وخت باندې یا د عمل پر وخت باندې
کله به اختیار د دشمنی د نشکارسي کنه دوی پټوي. الله فرمایي وما تخفي صدورهم اکبر، وما هغه دشمنی تخفي پټوي صدورهم د دې سینې اکبر واغه انتهایی ډیر لوی. ا د زړه دشمنی استاد سره هغه به شدیده ده، هغه درداسه اندازې ده چې د دوی په خپل قانون او دستور کې دا لیکلي چې مسلمانان په دنیا کې د ژوند کول حق نه لري. مسلمان باید شزه هم د يهودي په لاس کې وي، اولاد هم باید د يهودي په لاس کې وي، تجارت هم باید د کافر په لاس کې وي، ملک هم باید د کافر په لاس کې وي. مسلمان باید غلام ذهن وي او یا په دنیا کې ژوند وکړي. دا د دوی قانون دی. نن چې تاسو وګورئ په ټول نړۍ کې ترتیب دا غوښه جوړ کړي. دا په اسلامي ملکو کې دا نظامونه چې دی راولي او داسې ټینګ پر ولاړ وي. او په اسلامي ملکو کې چې دی دا فوج روزي، دا د دې لپاره روزي چې دا غلام فوج وي او دا غلام مسلمانان وي، تر څو چې دی د هغه با احساس مسلمانانو په مقابله کې وکاري چې هغه د يهودانو سره نفرت کوي او د يهودانو سره بد وړي او دا وی سره جهاد کوي. تاسو وګورئ په ټول نړۍ کې نن يهودانو د مسلمانانو عسكر د مسلمانانو په خلاف استعمال کړي. یو يهودي د جګړې میدان ته ناراضي، یو نصراني د جګړې میدان ته ناراضي، داغه مسلمان چې په نامه مسلمان دی دغه د جګړې میدان ته د مسلمان په مقابله کې راچولي. دا د دې قانون دی چې باید دا نظامونه غلام نظامونه چې زموږ څخه په هیڅ وخت کې سر باید پورته نه کړي. هغه مسلمان نه چې د يهودي او د نصراني سره په زړه او په عمل کې دښمنی ښکار نه کړي. هغه مسلمان نه دی د قران د وینا مطابق. وما تخفي صدورهم اکبر، هغه تر دې هم زیات. چنانچہ اللہ فرمائے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، قد بینا یقینا بیان کړي دي موږ لکم تاسو لرا الآیات علامات او قرائن ان کنتم تعقلون کتاسو عقل لري. قد بینا یقینا موږ بیان کړي دي د دوی د دشمنی لکم تاسو لرا الآیات علامات او آیاتنا ان کنتم تعقلون کتاسو عقل لري، یعنی د دوی د علامات څخه استفاده کوي او پیژني. موږ تاسو ته د دوی د دشمنی علائم بیان کړي دي چې دغه دشمنی ده، دا دشمنی ده، ټول علائم او قرائن مو درته بیان کړي. الله تعالی بل دلیل وایي د دوی د دشمنی چې تاسو څنګه د دوی سره دوستی کوي، یعنی تاسو د عقل ولې کار نه اخلي. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم، ها انتم اے مسلمانانو خبر واوري. دا ها د پاره د تنبیه، ها د پاره د تنبیه د اے مسلمانانو خبر واوري. اولائی دغه خلق تحبونهم تاسو د دوی سره محبت کوي، ولا يحبونكم اغوی تاسو سره محبت نکوي. اے مسلمانانو په دې باندې پوسی تاسو د دې سره محبت کوي، دوی تاسو سره محبت نه کوي. ها واوري پوسی انتم تاسو اولائی دغه خلق سره تحبونهم تاسو دا غوی سره محبت کوي، ولا يحبونكم اغوی تاسو سره محبت نه کوي. نه پزړه محبت د سره کوي، نه په معاملې کې محبت د سره کوي. حال دا چې وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان هم لري بالکتاب کله پټول کتابونو باندې، او حال دا دی چې تاسو پټول کتابو ایمان لري، یعنی تاسو د دې په کتابونو په تورات او انجیل ایمان لري او په قران کریم باندې هم ایمان لري، او دوی تاسو په کتابو ایمان نه لري. تاسو د دې په کتابو ایمان هم لري، دوی محبت نه سره کوي، او دې تاسو په کتاب ایمان نه لري، تاسو محبت سره کوي. ها انتم اولای تحبونهم خبر واوري تاسو ای مومنانو اولای دا خلق سره تحبونهم تاسو دا غوی سره محبت کوي، ولا يحبونكم او تاسو سره محبت نکوي، نه پزړه نه په معامله. او حال دا چې وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان هم لري بالکتاب کله پټول کتاب باندې، یعنی پټول کتابونو باندې په تورات انجیل زبور قران پټول باندې تاسو ایمان هم لري، او هغه تاسو په کتاب باندې ایمان نه لري. تاسو د دې سره سره چې دا وایي په کتابو ایمان لري، دوی محبت نه سره کوي،
او دوی د دې سره سره چې تاسو په کتاب ایمان نه لري تاسو سره محبت کوي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ کله چې هغوی ستاسو سره ملاقات وکړي قالوا آمنا دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی یعنی تاسو د دوی د ظاهري ایمان د دعوی په وجه په شبهه کې مل ویږي چې دوی ظاهري تاسو ته دا وایي چې موږ ایمان راوړی اوس خو د ایمان خبر قطعا نه ده تکي اوس خو فقط دا درته وایي چې زه ستا ملګری یم یعنی اوس خو هغوی ته دا احساس دی چې نور په مسلمانانو کې احساس نشته د دې خبرې جرأت خو هغه وخت دی نسوای کولای چې زه دوست یم ځکه چې مسلمانانو غلبه وه هغه وخت به مسلمانانو ته ظاهرا ویل چې موږ هم ایمان راوړي اوس خو دوی په دې پوهېږي چې مسلمان د ردي د ټکرې دی د یوې روپۍ حیثیت نه لري دا خبره به په ژوند د دوی د خولې وسوانه ورې چې ما دې ایمان راوړي اوس دوی فقط دا درته وایي چې زه ستا دوست یم چې نور دې ونه خوري زه دې حفاظت کوم وَإِذَا لَقُوكُمْ او تاسو د دوی د ظاهري دعوی ایمان څخه په شبهه کې مل ویږي ځکه دوی هم تاسو پر چې دوی به هم تاسو پر کتاب ایمان لري په دې دعوه باندې مخ تاول وَإِذَا لَقُوكُمْ کله چې دوی تاسو سره ملاقات وکړي قالو دوی وایي صرف د ښکارا کېدو د پاره په منافقانه تور یعنی منافقانه انداز کې وایي قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بس دا خبره کوي وَإِذَا خَلَوْا او کله چې دوی ستاسو څخه ولاړ شي نور ځایو ته غضوا علیکم الانامیل من الغیظ غضوا واغوی چې علیکم پر تاسو باندې الانامیل غتی من الغیظ د قهر او د دشمنی ستاسو سره دومره کلکه دشمنی ده چې کله ستاسو څخه جلاسي دومره بد در راځي چې د ډیر قهر او غصې څخه د خپل غتی چی دومره بد در راځي وَإِذَا لَقُوكُمْ کله چې دا وی تاسو سره ملاقات وسی قالو دی وای آمنا موږ ایمان راوړی لیکن وَإِذَا خَلَوْا حالت د دې دادی چې کله ولاړ شي تاسو سره غزو ناوي چې علیکم پر تاسو باندې الانامیل غتی خپلی من الغیظ د قهر او غصې څخه د ډیر غصې او قهر څخه پر تاسو باندې د خپل غتی چې یعنی دا کنایه د شدت غضب څخه چې تاسو سره دومره لوی دښمنی ده لکه د سړی چې یو چاته ډیر درد راځي دا ګوته څنګه په غاښو ته ونیسي دا اسی شدیده دښمنی ده تاسو سره الموتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور قل ورتوا ای پیغمبر علیه السلام ورتوا ای پیغمبر علیه السلام موتوا مرسی بغيظكم فدا خپل قهر باندې یعنی تاسو د خپل قهر او غصې سره وچاو دی مرسی هیڅ کله به ستاسو مرام د مسلمانانو د نابودی په ارتباط پرانسی او ستاسو ارمان به پرانسی ولورتوای پیغمبر علیه السلام موتو مرسی بغیظکم بخپل قهر او غصه باندې مرسی مطلب دا چې مړه هم سي ستاسو ارمان به ان شاء الله پرانسی ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله عز وجل علیم کامل علم لرونکی دی بذات الصدور وخاوندانو د سینو باندې یعنی د زړونو رازونه الله ته معلوم دي تاسو د زړونو رازونه د مسلمانانو ته الله عز وجل دا دی ورشودل چې تاسو د اسی خبيث قوم یاست ځکه نو د دې خلکو په زړه کې چې کم رنج او کم غم او تاریکی او عداوت او دشمنی ده هغه الله عز وجل دا تاسو ته بیان کړ ځکه الله تعالی د زړونو پر رازونو باندې علم لري ان تمسسکم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها بل عداوت الله بیانی بل علامه بیانی ان تمسسکم حسنه تسؤهم کچیر ورسیری تاسو لره حسنه کومنیکی تسؤهم نو دی هغه بدګنی وان تصبكم سيئه کچیر ورسیری تاسو لره سیئه څه تکلیف یفرحوا بها دی فاغه خوشاله کیږي دا بل عداوت او دشمنی ده بل علامه د دشمنی ده چې دا داسې خبيث او رذیل قوم دي چې تاسو ته یو تکلیف در ورسیږي یو مشکل در پیښ شي انتهایی زیات خوشاله او کله چې تاسو ته یو خوشالي راشي یا مثلا اتفاق خپل تر مابین سره وکړي یا پر دشمنانو لږ غلبه حاصله کړي
لکه دا مسلمانانو چې په باج علاقو کې پر دې کافرانو غلبه حاصله کړي ځینې علاقې فتح کړي نو دوی ټول د هغوی په خلاف متحد شي چې الله پر دشمنانو غلبه حاصله کړي. ان تمسسکم حسنه تسؤهم، او د دې کافرانو يهودانو دا حالت دی، د دې دا حالت دی. ان تمسسکم حسنه، کچیر ورسی تاسو لره حسنه یو نیکی، مثلا خپل ترمنځ مو اتفاق وکړي یا پر نورو دشمنانو مو غلبه حاصله کړل، تسؤهم، نو دې ته ډیره بد لګیږي، ځکه چې دا د دې د شدت حسد علامه ده. او حاسد انسان وی دا غسی چې د بل په ترقی باندې پریشان او غمجن وي. وان تصبکم سیئه، کچیر ورسی تاسو لره سیئه کومه بدی، یفرحوا بها، په دې باندې بیا به خیر خوشالي چې دا د دې څخه د دې شماتت ثابت. شماتت داغه توای چې د دشمن په تکلیف باندې بس ته خوشاله شي، نو دی په دې خوشاله شي. نو چې د دې کافرانو دا حالت دی، نو آیا اوس دا کافران د دې لایق دي چې سړی سره محبت وکړي، دوستي سره وکړي، یا د دوستي معامله سره وکړي؟ قرآن دا دی بیانوي، دا زموږ د عقیدې کتاب دی، موږ په دې ایمان لرو. دا د يهودانو د دشمنی بیان چې د يهودو او نصاراو او د کافرانو د ټولو د مسلمان سره دغه حیثیت. وس که مسلمان د مسلمان په نامه وي او د زړه ایمان منلی او د خدای په کتاب ایمان لري، هغه بیا د کافر ته دوست وای؟ هغه هیڅ کله دوست نه وتوای، نه د هغه سره د دوستی معامله کوي، بلکې د هغه سره د دشمنی معامله کوي. یو ظاهری معاملات د کاروبار د شریعت هغه اجازت کوي، یو د زړونو راز دی په خپل شخصي معاملاتو کې هغه دخیل ګړل، هغه ته اختیارات ورکول، دا په هیڅ صورت کې جایز نه او نه په دې باندې انسان مؤمن پاتې کیږي. ځکه په دې صورت کې د ټول مسلمانانو بلکې د اسلام ټول تعمیر نړول دي چې ته کافران په خپل رازونو باندې خبره. او افسوس دی چې نن په نامه باندې مسلمانان يهودان مشاورین دي، په عام رادیوګانو کې د مشاورینو په حیث اعلانیي او په دې شرمیږي هم، او بل مسلمان که صرف مازه د په خلاف خبره وکړه هغه د بدنامي. امام قرطبي رحمت الله علیه د 15 صدی عالم دی، هغه د مسلمانانو دغه حالت څخه شکایت کوي. تفسیر قرطبي کې لیکي قد انقلبت الاحوال في هذه الزمان، دغه زمانه کې وای دا احوال ګر بدل شوی باتخاذ اهل الكتاب كتبه وامناء، چې خلقو اهل کتاب کافران يهود او نصارا کاتبان ګرځولې دي، و امناء او مشاورین ګرځولې. دوی کافران خپل مشاورین ګرځولې او دا خپل کاتبان ګرځولې. وتصودوا بذلك عند الجهله الاغنياء من الولاة والامراء، نو په دغه وجه باندې چې دینن مسلمانانو ته مشوري ورکي، وتصودوا بذلك، نو دوی اوس سرداران ګرځېدلي دي دا يهود او نصارا عند جهله الاغنياء، دا هغه جاهل اغنیاء او دا هغه جاهل امراء او والیانو په وجه باندې چې دوی د هغه مشاورین سي. ولې څوک چې د چا مشاور شي د هغه عقیده لري، احترام کوي، هغه د سردار وګرځي. نو دوی په دغه کارو باندې اوس يهود د مسلمانانو سرداران کړي دي، دوی اوس نصارا د مسلمانانو سرداران کړي دي. دا زر کاله مخکې امام قرطبي رحمت الله علیه شکایت کوي، وایي د 15 صدی عالم وسور لسوا صدی ده، یعنی نسوا کاله مخکې د حالت څخه شکایت. مسلمانانو حالت داسې د ضعف حالت دی، په ټوله نړۍ کې د خدای د قانون مطابق یو ملک نشته. په ټوله نړۍ کې څومره لوی عالم دی، په دې ټول عالم د الله د قانون مطابق یو ملک نشته. یو ملک څخه 15 ولایت نشته. کما د مسلمانانو یو نظام حاکم کې دی د پراجمه کې او مسلمان ناس دی. الله تعالی د دې بدی بیانې چې د دې دا حالت دی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. لیکن الله عزوجل دلته مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې ګورئ دا يهود تاسو سره دومره شدیده دښمنی کوي او دومره زیات حسد کوي او دا د زړونو کیفیت یې مشتاز ته بیان. نو اوس پس تاسو په زړه کې دا خیال در پیدا کیږي
چې دا کافران به د هیڅ قسم ضرر رسولو څخه ځان ونه ساتي، دریغ به نه کوي. په هر صورت کې به مسلمانانو ته تاوان رسي، لیکن مسلمانان دې دوه کار وکړي، الله وایي د دوی تاوان او د دوی حسد یو ذره نقصان نشي ورته کولی. الله فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا که تاسو صبر وکړئ وَتَتَّقُوا او تقوا اختیار کړئ، صبر وکړئ او تقوا اختیار کړئ، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم ضرر بنور رسی، کیدهم دا د دوی مکر، د دوی تدبیر، د دوی مشورې، شیئا د هیڅ. ان الله بما يعملون محيط، یقینا الله عز وجل په هغه څه چې دوی عمل کوي محیط کامل احاطه کړی ده. د دوی اعمال د الله تعالی څخه پټ نه دي، دا غو ټول په ارتباط الله علم لري او الله یې خنثی کوي. لیکن و دوه شی ضروری هغه دا چې تقوا او صبر. که په مسلمان کې صبر رالی په مشکلاتو باندې، مشکلاتو پر زغمولې صبر ودرلودي او د خدای بیره فضل کې رااله، بیا به کافر یو ذره تاوان هم ورته ونرسي. یعنی تاسو د دې فکر څخه بے غم اوسئ او په دې کې فکر مکوئ کافران به تاوان درته ورسي. لیکن و په هغه صورت کې کدا دوه صفات در پکشي کې، که په هر مجاهد کې په هر مسلمان کې دا دوه صفات پیدا شو، یقیني تقوا اختیار کړه، د خدای څخه وبېریږي په هر جزئیه کې، او د خپل رب پر ذات کلک اعتقاد او یقین ودرلودي، او صبر وکي پر مشکلات باندې. ضرور به په جهاد کې د مسلمانانو په حالت کې ستړیا برازي، مشکلات برازي، په دې صبر وکي نو الله به ضرور د کافرانو کید او تدبیر دا ناکام کید د په مقابله کې. الله فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا کتاسو صبر وکړي وَتَتَّقُوا او تاسو پرهیزګاری وکړل، لا يضركم ضرر بنورسی تاسو لره کیدهم د دوی پریب او تدبیر شیئا د هیچی. نو تاسو د دې په فکر کې مو وسیری الله تعالی په دنیا کې هم دوی ته ناکامي ور نصیب کیا او په آخرت کې بم سزای دوزخی. ان الله بما يعملون محيط، زکه چې یقینا الله عز وجل بما فعل يعملون چې دوی عمل کوي محیط کامل احاطه کوونکی دی. الله تعالی په احاطه کې دی عملا، الله احاطه ور باندې کوي، یعنی هیڅ عمل یې د الله څخه مخفي نه دی، ځکه الله تعالی هلته هم سزا ورکي او دلته هم د خدای د عذاب څخه د خلاصون هیڅ هله او حواله نسی چلیدل. صدق الله العظیم.